یو ماشوم ودرېدله اسیم نه دا سوال وکړو چې یاره 14 کالو کې پی ټی آی څه وکړو هغه ویل یاره ته خو ماته چې بلې پارټۍ کا افسر یې نن که میډیا ول مانه سوال وکړي چې یاره پاکستان پیپلز پارټۍ څه کړي دي یا سند کې څه کړي دي یا تاسو حکومتو څه کړي دي هغه به جواب ورکوم که دو سره جواب یې خو به 14 کالو کې خپله چویلو چې یاره مونږ څومره سکولان جوړ کړي دي څومره کالجان جوړ کړي دي څومره یونیورسټیانې مو جوړې کړي دي څومره هسپتالونه مو جوړ کړي دي یا کمې کرشمې مو ښکاره کړي دي دو خو بغیر د دھرنے بغیر د شټر ډاون بغیر د کنزلو دو خو 14 کال کې بل څه شان دي کړي ایو منیسټر پاسې چې یاره دا ال ار ایچ هسپتال موږ جوړ کړو خو دا اوله تو خو خپل پیدا نو چې ال ار ایچ هسپتال جوړ شوی و ارباب نیاز سټیډیم نو عمران خان کې دي وای چې یاره دا اوس عمران خان سټیډیم جوړ شو به ته خر ناس نه جوړوي خبر تاسو شو 14 کال تاسو چې وای چې موږ دا کرکټ دومره بادشاہونو یو سټیډیم د صوبې کې شوی چې کم کې انټرنیشنل کرکټ کې دی شي یو سټیډیم نه جوړ کړم د یوث لپاره یو هسپتال هم نه جوړ کړی یو یونیورسټي هم نه جوړه کړې او مسایل خلکو دومره زیات دي چې کم ځای ګورې مسایل دي دو خلکو ته وایي روزانه اوس ته وګوره اټ ته وایي چې تاسو په یا جامه شټ ډاون وکړو او بای ته خپل صوبې کې کاروبار بند کړي روزګار بند کړي ټریفک بند کړي چا دپاره بند کړي خپل صوبې خلاف بند کړي پنجاب کې وګوره روزانه ټي وي ګورو یار هلته خو بسن ده هلته خلک خوشي به نوکري لګیا دي بسن کې لګیا دي تاسو ته پکار چې کلچر ایونټ وکړو تاسو وایي چې یاره بند کړي اچا دپاره بند کړي چې کم کس ته عدالت ته سزا ملو شوې ده خدای سترې خبرې نه خوښوي دغه عمران خان په سټیج باندې به ولاړ ویله چې هېڅ چاته نارو نه ورکوم نن هغه ټایم راغلی چې خپله نارو غواړي خپله وایي چې ماته نارو راکړه ما جیل نه وباسئ خپل هر پارټۍ کس هم وایي چې مونږ ته نارو راکړئ مونږ وباسئ لہذا چې کم کرتوتونه کړي دي کم سزا عدالت ورکړې ده هغه عدالت به سزا ختموي سیاسي خلک نشي ختموی او نن دو پارټۍ کې دومره قید او رجال رالو په یو سړي باندې عمران خان اعتبار نه کوي امپورټ لیډر راوستو محمود خان ته چې هغه لیډر اف د اپوزیشن جوړ کړو دا پی ټی آی ملګرو نه تپوس وکړي تاسو کې یو داسې سړي زوی نه چې لیډر اف د اپوزیشن جوړ شوی وی چا د پی ټی آی بیانیه مخې راوړی هغو سره یو قسم نو عمران ویله چې یاره تاسو نه یو خدا همیشه چې کله زرداری صاحب دا خبره کړې وه چې جمهوریت بهترین انتقام ہے دغه محمود خان جزوی پسې به عمران خان څومره خندا کوله روزانه به ډرامې ورپسې کولې مولانا فضل الرحمان پسې به ډرامې کولې تاسو ګورو چې اوس هغه پی ټی آی د مولانا فضل الرحمان د محمود خان جزوی خپو کې پرته چې یاره تاسو د مونږ سیاسي مسیحایي تاسو مونږ دغه عذاب نه بچ کې سیاسي عذاب نه نن دا پی ټی آی ول مجبور دي سیاست کې دغه کار کوي لہذا دلته مشران هم ناست دي کشران هم دي که تاسو مونږ د خپل صوبې متعلق سوچ نه وکړو دا صوبه تباه کېږي لګیا ده نن تاسو ګورو 2008 کې پاکستان پیپلز پارټي اے این پی اتحادی حکومت د صوبې کې راغلی و حالات سو د امن و امان ول تاسو مخامخ وو که هغه پولیس نوجوانان وو افسران وو که هغه فوج وو که هغه اف سی وه که هغه سیاستدانان وو که هغه میډیا ملګري وو هر چا زندگی چې د غیر محفوظه وه خودکش دماکې کې دی لګیا وې دلته مونږ پولیس فوج سیاسیانو او سیول سوسایټي ټولو قرباني وکړه موږ امن کې یو سفر شروع کړه امن مو راوستو نن د صوبې بیا دغه لګو 2013 کې یو پرامن صوبه دو په حواله شوی وه نن تاسو صوبې حال وګورو چې صوبې څه پوزیشن دی بیا بدامني جوړه ده بیا بدحالي جوړه ده او تاسو وګورو چې دو مونږ ته وایي چې یاره افغانستان سره خبرې وکړئ هغو خلکو سره خبرې وکړئ چې کوم دهشتګرد دلته راولئ پاکستان آئین نه مني پاکستان قانون نه مني ریاست خلاف احتیاط رخصي دي هغو سره خو د حکومت خبرې وکړي خو چې موږ صوبې مسلې دي که هغه تماکو مسله ده که هغه اوبو مسله ده که هغه بجلۍ مسله ده که هغه ګیس مسله ده اخپاره صوبه وفاق سره خبره نه کوي پکار خدا چې خپل مطلب یې راله نه تا نه تپوس وکړو نه ما تپوس وکړو هغه د وزیر اعظم ته راړو ورسره کېناستو پکار خدا چې دې صوبې مقدمه پیش کړی وی نن چې د غنمو بحران د دغه صوبې کې نن د وړو بحران د دغه صوبې کې نن روټۍ چې ګرانه شوه د غنمو له وجه پکار وخت خبره کړې وی موږ صوبې مقدمه پیش کړی وی
موږ صوبې د امن دپاره خبره کړه چې یاره موږ ته وفاق نه امداد پکار دی چې صوبې کې امن راولو. لہذا دې دپاره به سوچ کوئ چې 14 کاله حکومت رالو، 14 کالو خو د خپل وکوشئ چې موږ 14 کالو چې کم د صوبې کې داسې تبدیلي راوله. یو دو پروجیکټ راغلی بلین ټری پروجیکټ، سونامي پروجیکټ، نن هغه دوره ناکامه ده چې هغه نوم څوک نه دي. نن خو د وزیر اعلی صاحب یا هغو منیسټران څوک وایي که نه چې یاره زموږ د بلین ټری پروجیکټ دومره کامیاب و چې موږ بیا شروع کړو. پاکستان پیپلز پارټي چې حکومت رالی بېنظیر کم سپورټ پروګرام مو شروع کړی. نن کم از کم 1 کروڑ زنانه چې دي هغو بېنظیر کارډ نه مستفید کېږي. او انشاءالله پاکستان پیپلز پارټي دا منشور ده چې کم کور غریب کور به وي انشاءالله بېنظیر کارډ به خپل رسېږي. انشاءالله موږ به هر کور پورې بېنظیر کارډ انشاءالله دا رسوو.